معززو بچی اللہ تعالیٰ منگو تاسے ترا کری کہ یو طرف تے نعمتو گنے بل طرف تے ذریعہ دے امتحان دا گوری دا دی تربیت پا منگ فرض دے اگی تدیر متوجہ اسی گئی دلورگانو حدیث دا بخاری شریف دے والمرأة راعیت فی بیت زوجها زنانا دخپل خاون پکور کی راعیہ دا زنانا دا تپوس نکیگی چه تلار شا لاہور تل تا تبلیغو کا دا تپوس دینا نشتری چه تا پیخوری او کلی تلار شا تبلیغو کا حدیث دا بخاری شریف کی رازی دا راعیہ دا دینا تپوس دخپل لورگانو کیگی کلا مور چه اوغواری چه لور کنٹرول کی پلاری نشی کنٹرول اولی موری کنٹرول اولیش مور د لور سره دلته ناسته ده پلار د مزدورۍ او د رزق د ګټلو دپاره سار ځي ماښام په خړه باندې راځي پلار څه خبرېږي د کور د حال نه کله چې مور د لور سره په رابطه باندې شوه او مور و لور په شریکه یو کار غوښتل هېڅکله یې بیا پلار نشي ګیرولی دغه مور یې بیا بچ کوي ورنه لیکن دا ذمواري د لورګانو د مور په غاړه ده چې هغه دا لورګانې کنټرول کړي چې دا لور څه دپاره ده وځي د مدرسې په نوم ځي دا کم خوا روانه ده د تبلیغ په نوم ځي دا کم خوا روانه ده د سکول په نوم باندې روانه ده دا کم خوا روانه ده د بازار د چکر په نوم باندې وځي د دې پسې باید تالاو شو شي چې دا په کم اړخ باندې روانه ده خو نشته دی هغه څوک رعیت نه ګڼي هر څوک په خپله کورنۍ کې په ظلم کې روان دی لګیا دی او هر چا ته رب کائنات بادشاهي ورکوي بیا رعیت ورکوي خو چې ظلم تېنه وشي هغه تېنه واخلي په مخ یې ورته نه بوځي بیا موسی علیه السلام کوی تور ته روان یو ځای کې بیان وکړه چې هر چا ته بادشاهي میلاویږي بادشاهي رعیت سره چې کله ظلم وکړي هغه تېنه واخلي یو شپونکی ورته پاڅېده پخه و بد چې پوه شوی یم ګډان سر ومه ما ته خو یوړو بادشاهي را کړې نه ده موسی علیه السلام چې کوی تور ته لاړه ربي کائنات نه پوښتنو کې دا خبره وپوښتله چې تاسو ما ته وحی کړې وه چې هر چا ته بادشاهي ورکومه چې ظلم تې وشي تې وایخلمه که عدل کوي بادشاهي غټه کم رعیت زیات کمه دا یو شپونکي داسې خبره وکړه وحی ورته کېږي وی شپونکي ته ووایه چې تا ته مم په زندګۍ کې یوه ورځ بادشاهي در کړې وه ستا ګډان زیات شو ستا مزدور ته ضرورت پیدا شي یو وړوکی ماشوم د مزدورۍ باندې ونیو دې وخت کې ته بادشاه وي دا یو د رعیت ما ته تجربه کولی چې ته ورېږه عادلې که ظالمې د غرمې د قیلولې د غرمې خوب ټیم راغی د ونې لاندې ته وده شوې ګډان دې هلته راغونډ کړل ماشوم ته دې وویل دلته ودرېږه چې دا ګډان کوم خوا لاړ نه شي یو وخت کې ماشوم ته خوب ورغلی هغه هم وده شو هغه چې وده شه ګډان ترې نه تلي و چې ته راپاڅېدې غصه